السلام علیکم شمس آزاد یو ار بیا له یو نوې ویډیو سره ستاسو په خواږه خدمت کې حاضر شوم. خوږو کتونکو چې کوم له داسې وخته دا معامله روانه ده د کچې ډاکوګان چې د خلک افغواکي په کروڑاو روپۍ غواړي، بیا خلک تړلي ویډیوز جوړوي او بیا د ټیک ټاک باندې د اصلي نمایش کې اصل کې د کچې ډاکوګان د چیرې د کومه حلقه ده او خوږو کتونکو د انګریز ټرین دریای سیند جوړ کړي، بیا د اوبه به راواوښتې د علاقه باندې د ټوګر سیند به له اوبو ډوب شوی، بیا دوی د دریا په څنګ باندې دفاعي بندونه جوړ کړل چې دا بندونه چیرې دریا څخه اوبه په خاص کار په مونسون په بارانو کې چې اوبه راواوړي، بیا د اوبو د دفاع دپاره د بندونه د اوبه د علاقو څخه راګرځوي. نو دا تقریبا ډېر لوی بندونه دي، 84 کیلومتر 64 کیلومتر 65 کیلومتر په مختلف اضلاعو کې دي. بیا دغه بندو او تر نهر تر مابین دغه انګریز دلته درختې ولګولې چې غټ غټ جنګلات دي دلته او واښه دي، ډېره مطلب سنسان علاقه ده او انګریز دغه دا نوم ورکړي چې دا کوم د نهر او د بندو تر مابین علاقه و دغه کچا ورکه او بهر چې کوم علاقه وخت پخه ورکه. دلته چې کوم ډاکوګان دي، ډاکوګان هغه لوکل خلک دي، لوکل باشندگان دي چې هغه د غربت شکار دي، د هغو ژوند تریخ دی. دا خلک د جرایم کې دغه سره خاص کر اثر سوخ والا خلکو سره دی، هغه دا کار پکې ځکه د کچې چې کوم ډاکوګان دي دا ماهانه 30 کروڑ 25 کروڑ روپۍ صرف د افغواکاري غدا خلک پیسې وصولوي، یعنی د دغه دونو لوی کاروبار دی د افغواکاري غا. کمې حلقې کې ډېر خطره ده، په کومه حلقه کې د دغو د کچې آبادي چې کمزور دی، په کې جیکب آباد دی، کشمور دی او له دغه سره سات ګوټکي او شکارپور اضلاع، دا اضلاع چې کوم دی په دغه کې د کچې د ډاکوګانو زور اثر سوخ ډېر دی. دا څخه د بچاو څه طریقه کار دی؟ اصل بنیادي شی دغو ډاکوګانو څخه بچاو څه دی؟ بچاو دا دی چې دوی خلکو ته مختلف حربي استعمالي چاته دا یا سیار زما اکسیویټر په کار دی، غنټې چلوم هغه سړی اکسیویټر ورولې دی ونیسي او چاته بیا دا وایي چې ورور له ما سره لارۍ ولاړه ده ارزانې قیمت باندې در کوم رامیړه په لالچ کې راسي چې ارزان لارۍ به واخم یا ټریکټر مختلف شان روکوي. د دوی اصل بنیادي کوم پوینټ دی دا تر ګردو خطرناک دی ځکه دا خلک له چا سره شیر کوی هم نسي، هر سړی د ځان پرسنل معامله سمري د ځان ذاتي سمري چاته ښکاره کوي هم نه. دوی تا ته یو وار د انجلۍ په اواز باندې ټلیفون دراکوي، بیا خبر در سره کوي، بیا څه وخت بعد تا سره مثال د دې تعلق جوړ شي، بیا په ویډیو کال باندې باقاعده ښځه د راځي انجلۍ وي او له تا سره تعلق شي لاندین سي حتی کې د انجلۍ و تا ته دغه درالږي پیسې درالږي ستا په ایزي پیسه باندې کله 10,000 کله 5,000 تاسو بالا طرف د ګړۍ په واخه موبایل په واخه پلانا په واخه کارت درالږي د نیټ لپاره د هغه لپاره نو تا پول مطمئنه کې ته پول په دا پوسې سیار د له ما سره محبت کوي، دغه له ما سره وفاداري ده، بیا یو ورځ درته وایي ستا به اوس ما سره خامخا ملاقات ته راځې، زه ستا ملاقات کول غواړم، ما ستا بغیر ګزاره نه کېږي. دا سړی دا ځوان خاص کر په ده کې د غټ عمر خلک ډېر فساد شوي دي، هغه دغه شکار شوي دي. بیا دا ور وغواړي هلته د چې کوم د پنجاب او د سیند کوم بارډر دی، پر دې بارډر باندې بیا یو ټلیفون وراوي کې په دا ټیکسي کښېنې یا په دا رکشه کښېنې رکشې والا ته وایي مثال تا سره ما وژغو هغه به تا ته راځئ پورې راورسوي، ته چې هلته ورسېږي دوی خلک درته ولاړ په موټرسایکلان باندې تعویض چې افغوا دي کې یودسي، بیا دغه بعد له ستا له خاندان نه ستا له فیملي څخه په کروڑا روپۍ باندې غواړي. په دې مابین کې ما خلک دا غلطي وکړي چې هغه د ښځه په اعتماد کې اخلي او دغه شروع چې زه دونه سرمایه‌دار یم، زما دونه پیسې دي، زما دونه دغه دي، دا مړکۍ یې په دا وجه باندې د ظلم څخه ورسره کوي، ستا ولې ما سره پیسې سره دي نن څنګه ته موږ غریبان یو، دا د باو ځکه پر اچي چې دغه درواغ له وجې څخه چې مېړه خپل ځان بډ چړکي ورته پېښ شوي، دا ورته وایي زما ګاډیان دي زما بنګلې دي. د هغو مقصد دا چې په دا مابین کې له تا څخه اعلی اخلي که چېرې په دا سره خلاص اوس دا کمزور سړی د غریب سړی دی، بیا که سره دا مجلس پر مخ هم نه ورسره بیایي. اصل بنیادي وجه دا د موږ په خپله د دې جال په خپله شکار کوو.